د خزو اعتکاف څنګه لري د حضرات د طرف نه دی مسله کې لګ شدت اختیاري نو شدت نه دی اختیارول پکار نبی اسلام یسروا ولا تعسروا اسانیاں پیدا کوي او سختیاں ختموي هغه وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانہ کې به خزو په جمعات کې اعتکاف کوو دا یاد لري عزتمندو د خزو د پاره جمعات کور دی کور د خزو د پاره جمعات کور دی خزه چې کور کې مونږ کې د جمعات ثواب ورته ملاوي بلکې د خزه جمعات کم دی په کور کې چې کم ځای کې دی ځان لا د مونږ یې جوړ کړي دغه د خزه جمعات ته نبی رسول الله له صحابیه د ام حمید نبی اسلام ته وی یا رسول الله زما زړه غواړي چې زه تا پسې هر مونږ کوم جمعات کې نبی اسلام دې ستا شوق ډېر خشوق دی چې پیغمبر سره د مینه محبت دی او د هغې جمع سره د مینه محبت دی خو ای ام حمید واوره د ښځې مونځ د جمعات نه افضل دی د کور په دالان کې او د کور د دالان نه افضل دی په کمره کې او د کمرې نه زیات افضل دی د کمرې په یو ګوټ کې ثواب په دې کې زیات دی نو معلومه شو چې د ښځې جمعات څه شی دی کور دی نبی اسلام خپل ښځې دی چې ستا افضل هغه دی نو چې د ښځې مونځ د کور کې افضل شو د جمعات نه نو اعتکاف هم د کور نه زیات د جمعات نه زیات افضل شو په کور کې ځکه مونځ لوی عمل دی اعتکاف د هغې نه وړوکی عمل دی اعتکاف سنت دی او مونځ فرض دی چې فرض عمل په کور کې د هغې لپاره افضل دی نو سنت خو به درجه اولا افضل دی نو دیو جن عزتمندو کور کې کول پکار دي بل در دې سره فتنه جوړیږي شروع کې به عائشه رضی الله تعالی عنها ویل چې جمعات ترازو بیا حضرت عمر رضی الله تعالی چې منع کړه عائشه رضی الله تعالی تل تخکار کې خزه منی کول پکار دي د دې نه فتنی جوړیږي او ک نبی علیہ السلام ژوند دی نو هم به منی کړي وي نو دیو جن دې مسلو کې ډیر زیات دغنی کول پکار کور کې خزه بعضی کسان وي خزه د کار نه پټیږي او بعضی خزه پکې د کار نه پټیږي خدای یاد لري اعتکاف ځای کې انسان کار کولی شي اعتکاف ځای کې انسان کار کولی شي چې خزه ناسته د ټماټر پیاز کټ کولی شي کار پیل تک وکنه نو کې پته لګیږي چې اعتکاف ته کینی پیاز ټماټر به کټ کې چې به مې کینم نو پته ولګي د کار نه پټیږي او کوم چې پیاز ټماټر د نه کټ کوما نو پته ولګي د به د کار نه پټیږي به ورته نه بستم کې نه دا ابي بکینی او ته بار کار کوا نو دیو جن عزتمندو خزه پکور کې اعتکاف کولی شي دا مولا علی خیر رحمت الله علیه فرمای چې د نبی اسلام ازواج مطهرات په کور کې اعتکاف کړي د جمعات نه شکل منی کړي نو بیا په کور کې کېناسته د عبد الله ابن عباس یو روایت کې من راغلی دا نو زمونږ عالمان وایي هغه منه د سړو د پاره دا بعضې سړي په کور کې اعتکاف کوي نو د سړو د پاره په کور کې اعتکاف منه دی د ښځو د پاره کور جمعات دی او په کور کې اعتکاف کولی شي نو خپلو ښځو عزتمندو اعتکافونو ته کښېنوئ دعا به درته کوي تاسو ته به دعا کوي بچو ته به دعا کوي او دغه دین ته به دعا وکړي ملک ته به دعا وکړي الله به د هغې دعاګانې قبول کړي او د رمضان المبارک میاشت د لیلة القدر هم پکې راځي که یو ځل درته لس کاله د لیلة القدر نصیب شو لس کاله ته هر کال اعتکاف کې نو تقریبا د 1.5 کالو نه زیات د عبادت ثواب درته میلاویږي انشاءالله اعتکاف به ټول کوو که نه بل دا چې کوم کس اعتکاف ته کیني دا سنت کفایي دی د ټولو علاقې والا ثواب هغه ته میلاویږي ځکه دا د ټولو د طرف نه ناست دی که دا کینني نو ټول ګناهګارېږي خو عزتمندو موبایلونه به ډېر نه استعمالوئ دلته به موږ باقاعده چکر لګو او اعتکاف والا هغه به ورو تبلیغ والا له پکار دي چې دوی ته تعلیم کوي او دا شان فرایض وغیره ورته یاد کړي چې کوم اعتکاف ته کسان کینی کم کسان به انشاءالله اعتکاف ته کینی ماشاءالله ورځې شپې هم ښې دي